چې کوم غریبانان دي کونډې دي یتیمانان دي د هغوی دپاره سپیشل افر دا دی چې کوم کونډې دي او هغوی مطلب مستحق دي او کوم یتیمانان دي چې د هغوی څومره دلته کې غنم راځي موږ به د هغې نه نه مزد ورته پیسې لو او انشاءالله فري کې خیري. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حافظ محمد طیب د ډیرې کلي نه تاسو سره زه مخاطب یم. نن الحمدلله په ډیرې کلي کې د انور حامد مدرسې خوا کې د سولر اټا مشین او انغل لمنډې د هغې الحمدلله افتتاح وشوه باقاعده. سو دپاره مونږ خصوصي یو څو افرونه راوړي دي. مشینان خو په هره کوڅه کې په هر کلي هر محله کې لګېدلي دي. په دې مشین کې په دې ځای کې څه خصوصیات دي هغه تاسو ته مختصر بیانوم. تاسو ته انشاءالله ډېره غټه فایده وشي. ویډیو اخره پورې وګورئ. یو افر دا دی چې چونکې د اوړه خو یو بنیادي ضرورت دی د هر چا او ریټ هغه روزانه سیوا کېږي سیوا شوی دی 9,500 روپۍ عام ریټ چلیږي 2,000 روپۍ موږ د هغې نه 500 روپۍ خصوصي ډسکاونټ باندې یعنې په 6,500 به تاسو ته انشاءالله 50 کیلو اوړه میلاویږي کورن اوړه به ته انشاءالله میلاویږي. دویم یو ناشنا افر هغه موږ دا لګولی دی یو نایب او ګولډن افر غیر چاپېره کوم مسافات دي 10 مانو پورې چې د چا دانې برابرېږي مونږ ته ټلیفون کوي. تاسو ته په سکرین باندې زموږ موبایل نمبر لګېدلی دی واتساپ باندې دنګ تاسو ته ښکاري. مونږ ته ټلیفون کوي انشاءالله لوډره پسې ځي غنم به ترې روچتوي واپس به لوډینګ نو ایکسټرا چارجز مونږ به د هغې نه مونږ د هغې به ته سوي پیسې مونږ نه الو. د هغې نه علاوه چې مطلب لږ غنم وي 15 منه وي یا د هغې نه کم وي 6 منه وي نو مونږ نه به فی من 50 روپۍ سره به راکړي 50 روپۍ دغه به انشاءالله ہوم ډیلیوري هغه به ته کېږي انشاءالله. د هغې نه علاوه چې کوم معیار دی نو د هغې دپاره الحمدلله مونږ چې کوم هغه اجرندې والا کاڼي وي کوم چې انډیا والا کاڼي چې هغې اوړه ډېر زیات خواږه اوړه کوي هغه سلیخناک اوړه کوي یا شګ هم پکې څه چانسز نی او هغه دلته کې اوس ورو ورو هغه چکې ختمې شوي دي. اوس پکې د ورټیکلې ورته وایي او کټرې راوتې دي او دا غټې چکې ورو ورو ختمې شوي نو دوباره الحمدلله مونږ ستاسو به ډیری کلي کې چې څونه لیک پاڼې چړچوړ کوم مضافات دي نري پوله ستاسو د خلکو لپاره الحمدلله دا مونږ یو ډېر ناشنا خوشخبري راوړې ده انشاءالله چې معیار باندې انشاءالله بالکل 100% خالص به وي دا او مقدار باندې انشاءالله ښه اعتماد به وي ښه د ذمهوارۍ کار به وي. څوک مونږ له چې کوم دی هغه بوجۍ راوړي د غنمو بوجۍ د جوار بوجۍ هغه مونږ وتلو دغه نوم پې ولیکو دغه مخ به دغه وزن ولیکو چې واپس یې کله وړي هم ورته مونږ پې وزن ولیکو او ورته مونږ چیک وزن انشاءالله تاسو به کېدل د خوشحاله کې خیري چې کوم غریبانان دي کونډې دي یتیمانان دي د هغوی دپاره سپیشل افر دا دی چې کوم کونډې دي او هغوی مطلب مستحق دي او کوم یتیمانان دي چې د هغوی څومره دلته کې غنم راځي موږ به د هغې نه نه مزد ورته پیسې لو او انشاءالله فري کې خیري. دا یوازې په دې سوچ باندې موږ نه دی شروع کړی چې موږ به صرف پیسې ګټو دلته کې موږ صرف زموږ به دنیا ښه شي موږ ځانه ګاډې والو پیسې نه دا سوچ پکې نشته بلکې دې کې زموږ الحمدلله 2-3 کسان پکې کار کوي هغوی پکې بروزګار دي. غریبانانو د دې چې کوم انکم راځي هغه موږ غریبو خلکو باندې تقسیمو څه ځان ته پاتې کوو. د هغې سره سره په دې تیار روزګار کې د غنمو په اغستو خرڅولو کې دغه شان د اوړو اغستلو خرڅولو کې د اوړو په د غنمو په اوړو کولو کې چې څومره زموږ په وس کې وي موږ ځان ته لږ شان محدود ګټه پرېږدو انشاءالله او ډېر فایده انشاءالله موږ تاسو ته درکوو.